په خطا باندې بعض وخت کې خلک یې چې ما او دس کا په خطا باندې ما اوبه تیرې شوې یا ما باندې غسل لازمو او ما خولې ته اوبه اچولې خدا را ځان نه مسایل مه بیانوئ ستاسو په عوام الناسو کې دا مسله شروع ده او خلک عمل هم پې کوي مشهوره ده حد تواتر ته رسېدلې ده وی چې کله چې انسان د روژې په حالت کې د غسل حاجت راشي احتلام د وجې نه د غسل حاجت راشي او دا انسان روجهداري وی چې خولې او پوزې ته به اوبه نه اچوي او چې کله روژه ماته کړي روژه ماتې نه پس به خولې او پوزې ته اوبه اچوي ټول ماشاءالله علما دي بس موږ ته بیا ضرورت او حاجت نشته تاسو خپله باندې پوهې خلک کوم ځای نه دا خبره ثابت ده حالان کې دا یاد لره وی چې ولې وی چې ځکه چې غرغړه بکی او غرغړه چې کې انسان اوبه تیریږي په غسل کې غرغړه مستحب ده زیات نه زیات سنت ده مکه و غرغړه بالکل په عمره ټیم کې به په خوله کې اوبه اچوي په پوزه کې به هم اوبه اچوي په احتیاط باندې په داسې طریقه باندې چې هغه اوبه دستا تیری نشي لازم دی ور باندې دستا غسل وشو پس ته افطاری نه دوباره بیا په خوله کې اوبه اچول وغیره دې ته هیڅ ضرورت نشته هیڅ ضرورت ورته نشته لہذا ځان نه به خبره نه کوئ نو که په اوداسه کې په خطا باندې اوبه تیرې شوې په غسل کې په خطا باندې یو د ګوره هیره چاته ویل کېږي انسان ته روجه نه یاده دا هیره ده بله انسان ته روجه یادی خو د تیرېدو اراده یې نه وي د ماتولو اراده یې نه وي په خطا کې ستا په خوله کې یو شی لاندې لاړ شي دا خطا ده هیرې په صورت کې تا خوراک وکړه ستا اسکاکو کا هیری په صورت کې تا ته رمضان کریم نه ده یاد تا هم بستری وکړه په حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی په دې باندې انسان روجه نه ماتوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له یو صحابي راغی ورته فرمایي یا رسول الله ما په هیره باندې خوراک او اسکاک کړی دی ما لپاره څه حکم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فلیتم صیامه خپل روجه پوره کړه دا هغه خوراک دی چې رب کائنات نستاله درکړی شوی دا ستا میلمستیا ده روجه پوره کړه یو خطا ده خطا په صورت کې تا اوبه لاړې په خوله کې یا په غسل دوران کې ستا روجه ورسره ماته ده قضا در باندې لازم ده کفاره در باندې نشته نو که په خطا صورت کې د خولې ته د اوبو اچولو په وخت کې په غسل کې یا په اوداسه کې بغیر د ارادې نه ستا اوبه تیرې شوې په هغې باندې انسان روجه ماته ده قضا پې لازم ده کفاره پې نشته مسواک استعمالول بالکل جایز دي هیڅ خبره پکې نشته خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې انسان خولې نه هغه بوی ځي چې کوم بوی الله ته خوښ دی او هغه بوی ورسره کمږي یا بل څه خبره مسواک په رمضان کریم کې هغسې سنت دی چې څنګه په عام ورځو کې سنت دی صرف کوشش دا پکار دی چې د هغې کومه ریشه ده د هغې کوم خلي دي د هغې کوم نور دی چې هغه انسان تیر نشي هیڅ خبره پکې نشته فضیلت والا خبره ده او چې کوم د ستا د خولې بوی دی چې الله ته د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی په هغې کې هیڅ کمی نه راځي هیڅ خبره نشته ټوټ پیسټ استعمالول بالکل انسان یا استعمالولی شي په یو شرط باندې مکروه دی کراهت کې خو هیڅ شک نشته خو که انسان نه لاندې ذایقه ځي خوند ترې نه ځي نو بیا د انسان ترې نه اجتناب وکړه علما فرمایي بهتره خبره دا ده چې انسان ترې نه ځانه